إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سورة آل عمران باغی کی ضرور اهم مسئلے بیانېدلې او سورت کی درې حصے وي. اوله حصہ آیات نمبر 64 پورې وه. باغی کی درې بابونه وو. په تفصیل سره د الله تعالی د یووالي مسئله بیانه شوه. دویمه حصہ د آیت نمبر 65 نه د آیت نمبر 101 پورې ختمه شوې وه او په دې کې الله تعالی د یهودو خباثتونه او بد عادات ذکر کول چې په هغې سره الله تعالی د نبي صلی الله علیه وسلم پیغمبري ثابتوله. اوس چې کله عقیده برابر شوله، ایمان برابر شو، نو د دې عقیدې او دا ایمان چې څوک نه مني د هغو سره جهاد کول دي. دې آیات کریمه نه به دریم باب شروع شي او په دې کې به دا دواړه مسئلې یو ځای بیانېږي. هغه دواړه مسئلې د جهاد او د مال د لګولو یعنې د انفاق. د دې صورت د مخکې صورت سره جوړ هم برابر شو. د سورت بقره موږ تفصیل سره وویله او په هغې کې د دې خبرې ښه وضاحت وشو چې ګوره مجاهد به اول په ځان کې لږ صفات راولي چې پنځه د هغې نه د عقیدې سره تعلق ساتي، خپل عقیده به برابر کړي، او پنځه د هغې نه د اعمالو سره تعلق ساتي نو خپل عمل به هم برابر کړي. یا د هغه د وطن او د علاقې د برابرولو لپاره څلور قوانینو چې د ظالم نه تاسو بدل اخلئ، چې څومره مالونه دي هغه په شرعي طریقې باندې تقسیموئ، او دغرنګې د روژې حکم پوره کوئ د دې لپاره چې په تاسو کې برداشت پیدا شي د حرامو نه، د پردو مالونو نه، ځکه چې وروستو تاسو ته حکومت میلاویږي او د سیاست ایمان دا ډېر مشکل دی، ځکه چې د اعمالو د عباداتو د مونځ دا ایمان هم دی او مشکل دی، خو د دې نه زیات مشکل بیا د معاملاتو ایمان دی چې په هغې کې د روپۍ سره مخامخ کېدلي او د روپۍ مقابلې ته ایمان ټینګېدل دا د ځینو خلکو صفات. د دې وجې نه زلیخې چې حضرت سلیمان علیه السلام امتحان اخیستو نو هغه ته یې هدیه ورولېږه، تحفه، چې پته ولګي چې دا صحیح بادشاه دی او که نه دا د مال وږی دی. هلته چې دی نو سعود ابن ابراهیم اشورین هغه فرمایي چې د مال امتحان دا د داعي لپاره او د مسلمان لپاره لوی امتحان دی. د دې وجې نه الله تعالی وفرمایل مسلمانانو تاسو روژه ونیسئ، په هغې کې تاسو د خپلو حلال مالونو نه چې هغه ستاسو لپاره په غیر روژه کې مباح او حلال دي د هغې نه ځان کنټرول کړئ. چې دغه پرېستس او مشق ستا وشو نو وروسته الله تعالی فرمایي حکومت یې را روان دی، نو په هغې کې به بیا د پردو د حرامو مالونو نه ځان بچ کولی شي. نو د ملک د برابرولو لپاره څلورم قانون الله ذکر کړو چې ای خلکو تاسو چېرته رشوت وانخلئ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. د هغې نه وروسته د مجاهد د کور د برابرولو لپاره 18 قوانینو چې الحمدلله ښه په تفصیل سره موږ هغه وویلې. اوس چې دا هر څه برابر شو نو کافرو ته دعوت ورکول دي
او د دعوت ورکولو طریقه دا ده چې هغو ته به اول کلمه د کلمې دعوت ورکړي. که د کلمې دعوت یې قبول کړو فلهم ما لنا وعلیهم ما علینا، هغو باندې هغه حقوق دي چې کوم په موږ دي، د هغو دپاره هغه حقوق دي چې کوم په موږ دي زموږ دپاره دي، او په هغو هغه ذمهوارۍ دي چې کوم په موږ دي. او که چېرته د ایمان د قبلولو نه انکار وکړو نو لا اکراه فی الدین، زور زبردستی په چا نشته دی. د دین په قبلولو کې زور زبردستی به په چا نه کوو. کافر ته به دا نه وو چې ته خامخا به مسلمانېږي، نه به تا ته د دین هدایت ښکاره شو، کفر دې ولیدو اسلام دې ولیدو، کومه لاره چې ستا خوښه یې هغه ځان دپاره غوره. خو بره د کافر او د مرتد په منځ کې فرق دی. مرتد هغه دی چې هغه اسلامي قانون ویني، اسلام ویني، خو مسلمان پاتې شي او د هغې نه وروسته بیا د اسلام نه بایکاټ وکړي او د اسلام نه وځي. د هغه بیا حکم جدا دی چې اسلامي حکومت به هغه قید کوي 3 ورځې. د هغه چې کوم شکونه یې په اسلام کې نو هغوی دپاره به تکړه علما راولي چې د هغوی د دغه شکونه چې دی نو ازاله وکړي او ختم یې. که بیا هم هغه شکونه ختم شي او بیا هم چې دی نو اسلام نه قبلوي نو هغه به بیا وژلی کېږي. او دا په هغه 3 کسانو کې یو کس دی چې هغه به وژلی کېږي. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، په حق باندې وژل دا دغه 3 کسان. یو پکې دا دی. نو که چېرته یې کلمه نه قبلوله، ایمان یې نه قبلولو، نو بیا به هغه ته ویلو چې ټیکس ومنه، د مسلمانانو د حکومت د لاندې اوسېږه، خو جزیه ورکوه. حتی یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون، ذلیله د مسلمانانو خلیفه خواته به چې کوم دی نو جزیه او ټیکس راوړي. که چېرته دا قبوله کړه نو بس هغه به مسلمانانو په ځمکه کې اوسېږي. د هغه په ځمکه باندې به ځان نه چې دی نو ټیکس وي، او د هغه په سر باندې به ځان نه ټیکس وي. دا عبادت نه دی د هغه دپاره، بلکې دا د هغه د ځمکې چې کوم مجاهدین یا اسلامي فوجیان حفاظت کوي، د هغه د سر دا د هغې چې دی نو په مقابله او په بدل کې به ورکوي. که چېرته یې دا هم نه منله نو د هغې نه وروسته بیا هغه سره چې دی نو جهاد کول دي، او هغه ته دا ویل دي چې وستوري ته تیار شه، ستا په خلاف باندې به موږ جنګېږو. د دې نه معلومه شوه اسلام د کافر د وجود نه خلاف نه دی. دا نه چې د اسلام چې دی نو کافر هغه خوښ دی، نه خوښ یې نه دی. خو که چېرته اسلامي حکومت کې هغه اوسېږي نو اسلام د دین خلاف نه دی. کېدی شي چې هغه د مسلمانانو په منځ کې پاتې شي او هغه رهایش وکړي، خو د هغې لپاره دغه شرط دی چې هغه به د مسلمانانو د حکومت ټیکس په ځان باندې مني. د هغې نه وروسته به چې دی نو هغه په هغه ځمکه کې اوسېږي. دا ټیکس یې نه منلو نو د هغه سره بیا جهاد دی. خو جهاد ښکاره خبره ده، یوازې نه کېږي، دا اجتماعي عمل دی. نو د دې لپاره د یو جماعت او د یو تحریک او د یو تنظیم ضرورت. هغه تنظیم به څنګه وي؟ نو اول الله تعالی دلته 15 قوانین ذکر کوي. دا 15 قوانین په دې طریقې سره تاسو دا اصول په دې اصول باندې یو تنظیم جوړ کړئ، یو جماعت جوړ کړئ، او بیا په هغې کې به یو امیر او د هغه د امارت د لاندې به بیا تاسو چې دی نو د کافرو سره جنګېږي، جهاد به کوئ. نو اولنی قانون په دې آیت نمبر 102 کې ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. د دې خلاصه دا ده چې د ټولو چې کوم تنظیم دی د دې ټول چې کوم کارکنان دي د هغوی عقیده به یې وایي. اولنی اصول دا خو کېدی نه شي چې په یو تنظیم کې د خلک ډېر وي او څوک دی چې دی نو مسلمان وي، څوک د سیخ وي، څوک د هندو وي او څوک د چې کوم دی یهودي. د دې تنظیم رازونه به څه پاتې شي؟
د دې جماعت ترقی به څنګه راشي؟ د دې وجې نه داسې جماعت خپل مقصد ته نشي رسېدلی. دویم قانون الله تعالی په آیت نمبر 103 کې ذکر کوي واعتصموا بحبل الله جميعا. ستاسو قانون د قرآن د ځان نه لیکلی شوي قوانین، د ځان نه جوړ کړی شوي اصول هغه به نه وي، بلکې قانون به ستاسو قرآن او سنت. او دریمه خبره ذکر کوي، دریم اصول په آیت نمبر 104 کې ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر، چې په تاسو کې هر کارکونکی دی نو هغه به متحرک وي، فعاله وي، کار کوونکی وي. دا به انشاءالله ننني سبق کې موږ کوشش وکړو چې دا سر ته ورسوو. د دې نه علاوه څلورم قانون هغه به وروسته راشي وما یفعلوا من خیر فلن یکفروه 115 نمبر آیت، چې د دې تنظیم کم کارکنان دي نو هغه به تنظیم باندې پیسې لګوي، انفاق به کوي، ځکه د جهاد دپاره خامخا د اسبابو ضرورت دي، هغه اسباب بغیر د مال لګولو نه حاصلېږي. او څلورم قانون به ذکر شي په آیت نمبر 118 کې یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا. د دې قانون خلاصه دا ده چې تاسو به د خپلو ملګرو نه علاوه د راز خبره بل چاته نه کوئ. که چېرته هم داسې کوله چې راز هم پټ ساتلو نو تاسو به کامیابې وئ. لکه وګوره په بدر کې تاسو لږ وئ، خو د دې اصولو پابندي وه نو تاسو هغه دی کامیاب شئ. باوجود د دې نه چې تاسو کمزوري وئ، لږ وئ، او چې کله د دې اصولو پابندي ونه شوله نو وګوره احد کې تاسو ډېر وئ د بدر په نسبت باندې، خو هلته چې دی نو بیا ظاهري شکست په تاسو باندې راغی. دا بنیادي څلور پنځه اصوله شو، انشاءالله د دې وضاحت به کوو. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا الله ویریږئ تاسو د الله تعالی نه حق تقاته په پوره پوره ویرېدل د هغه سره ولا تموتن او مه مرئ تاسو الا مگر وانتم مسلمون په داسې حال کې چې تاسو یو مسلمانان. الله تعالی فرمایي چې د تقوا کم حق دی هغه ادا کړه. و دا د تقوا حق کم یو دی؟ ځینې علما فرمایي د تقوا حق دا دی چې ته الله تعالی یاد وساتې، چېرته درنه هېر نه شي، او د هغه شکریه ادا کړې، چېرته درنه ناشکري چې دی ونه شي، او د هغه تابعداري وکړې، چېرته درنه نافرماني ونه شي. ان یذکر فلا ینسى وان یشکر فلا یکفر وان یطاع فلا یعصى. دا خبرې خو چې دی نو ډېرې ګرانې دي. خامخا کله کله د انسان نه چې دی نو الله تعالی او د هغه حکمونه یېرېږي، کله کله د انسان نه ناشکري کېږي، کله کله چې د کوم دی نو هغه نافرماني کېږي. نو دا اولنی قول د دې آیت په باره کې هغه د علماو دا دی چې دا آیت منسوخ دی، د دې حکم منسوخ شوی دی. په کوم آیت باندې منسوخ شوی دی؟ سورة تغابن 28مه سپاره. هلته الله تعالی یو حکم ذکر کړی دی چې په هغې سره د دې آیت دا حکم منسوخ شوی دی. د دې علماو په قول باندې صفحه نمبر 504 او آیت نمبر 16 فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم. هلته الله تعالی فرمایي 504 صفحه آیت نمبر 16 فاتقوا الله پس ویریږئ تاسو د الله تعالی نه ما استطعتم څومره چې ستاسو طاقت وي. نو هلته یې ویلي پوره پوره د تقوا حق ادا کړه، او هغه د چا په وس کې نه دی. نو دلته یې ور وضاحت وکړو چې دلته چې دی نو په دې آیت باندې دغه منسوخ شو چې نه څومره ستا طاقت، نو بس خپل وس چې دی نو هغه کوه او ځان کړاوه د هغې حده پورې. دا یو قول. دویم قول زمونږ د استادانو دی، هغوی فرمایي چې اتقوا الله حق تقاته. خطیب صاحب د اوبۍ هغه فرمایي چې دا آیات دا د عقیدې په باره کې دی. څه مطلب؟ الله تعالی فرمایي اتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه حق تقاته
پورا پورا یریدل دا سره مطلب دا چې په عقیده د توحید کې د الله تعالی نه د الله تعالی دغه عقیدې چې کوم حق دی هغه ادا نه چرته څوک شریک نه پورا تقوادار شو عبادت یې خالص وکړه چرته په عبادت کې او بل څوک ملګری نه کې حق تقاتی نو دا آیت د عقیدې په اړه کې او دا آیت چې موږ کوم راوړو نو دا آیت د اعمال په اړه کې څه مطلب الله تعالی فرمایي چې الله نه ویلي یعنی په اعمالو کې مستطاعتم څومره چې تاسو طاقت لکه څنګه چې یو صحابي خواته نبی رسول الله سره او هغه صحابي چې نو بیمارو د مانزه په اړه کې تاسو کوم څنګه وکړم چې نو ودرېدل نشم نبی رسول الله هغه ته فرمایي كطاقت دي صلي قائما ولا مستوى فإن لم تستطع فقاعدا كطاقت دي بفنات منذ او كدا طاقت دي بيتينو په اشاره باندې موږ نو دا آیات چې پاره کې الله تعالی فرمایي چې تاسو طاقت دې نه د اعمال په اړه د عقیدې په اړه کې د پوره حق چې نو ادا کیږي چې یو کسوي زما د عقیده د چې الله تعالی ټول مشکلات حل کوي او دای طاقت دې وکړه کله دای چې زما ذهن کې کله شکم راشي چې دې الله حل نه دا د عقیده دې نو خراب دا عقیده دا مضبوطی خبرې ته ویل کېږي چې هغه خپل مخالف نه مني چې دا خبره په ذهن کې راغله تا ایمان ختم شو الله تعالی فرمایي نه حق تقاتی پورا چې ورچته په شک رانش ولا تموتن او ممر تاسو الا مگر وانتم مسلمون په دې حال کې چې تاسو مسلمانان یې ذهن کې سوال راځي چې مرګ خو زموږ په اختیار کې نه دی چې الله تعالی موږ ته فرمایي چې تاسو ممرئ مگر په حالت اسلام علماء کرام دا غي جواب ذکر کوي چې دې مطلب دا دی چې همیشه په اسلام باندې برقرار شئ چې کله تاسو همیشه په اسلام باندې برقرار او ثابت قدم وي چې مرګ راځي په تاسو باندې خپل به تاسو چې په اسلام کې لکه یو سړی چې همیشه په دکان کې چې هغه کله وفات شي نو خلک یې اسلام کې دکاندار مړ یو کس ټول عمر د ډاکټرۍ پیشه کړي وی پلان کې ډاکټر ته چې نو مړ پلان کې سبزی والا مړ پلان کې مولوی ته مړ الله تعالی فرمایي اسلام ته ځان چې نو ثابت قدم کوڅې په دې باندې دا یو او د دوه خبره نه ده یو څو ورځې چې کومه مونږ وکړو بس یا یو څو ورځې چې نو ښه کارونه وکړو بس یا یو څو ورځې د ګناهونو نه ځان وساتو بس نه دا دې او د قدر رافیر چې نو خبره همیشه به چې نو استاد نفس او استاد ضمیر استاد ایمان او د شیطان چې مقابله کله چې ته دې نه غافل کې رکوع شه چې مقابله کې ته کمزور یې دا خو دې نه شي چې شیطان ستانه چې نو ستانه د دې چې نو کې کوم دې کې د شیطان د وسوسو نه چې نو په آرام شي نو پوه شه چې زما ایمان د شیطان په مقابله کې کمزور دی او دا وجه ده مسلمان باندې شیطان چې نو ناروا کارونه کوي خو کافر چې نو هغه باندې هغه اکثر د دوکې نه کوي د دوکې په مسلمان باندې ډېر دی خلک یې وایي مسلمانانو نه خو کافر خدي څنګه کوي هغه دا دوران کارونه نه کوي قرآن کارونه یې ځکه نه کوي چې هغه شیطان نسیم دې تر رسولي هغه نه عقیده اخته ده په کندر کې چې کومه او خلک څه کوي څو لیونی چالتہ ورزي هغه ځلې اسیم کندر کړي د عقیده ته اخته ده دا زموږ ساته چې دین عقیده د اسلام ده عقیده د توحید ده دا یو خزانه زموږ ساته ده شیطان چې کوم دی دا وسوسه راځي کله په یو طرف کله په بل طرف دوکه کوي خو د دې نه بچینو کار خبره ده سره بخامخا دا ګناهونه به کیږي خو د دې مقابلې نه بچینو ته غافل کیږي نه تاسو به دا احساس چې ورګنا درو نفس او د شیطان سره مقابله چې کله په دې کې ته با احساس وي نو کله به دا شیطان دې نه راوړي او کله به بیا څه توبه وباسي دې ته کې غالب کیږي الله دې معاف کړي ذکر الله تعالی فرمایي ولا تموتن
او ممړی تاسو الا مگر وانتم مسلمون په دې حال کې چې تاسو مسلمانان یې. واعتصموا دویم قانون او اصول چې تاسو عقیده ده تاسو قانون د قرآن. واعتصموا او منګول ولګوئ تاسو بحبل الله فرسید الله تعالی باندې جميعا ټول. ولا تفرقوا او مستثنت کیږئ مجدا کیږئ تاسو. په دې آیت باندې علماء یو حدیث ذکر کړی صرف د دې لپاره چې دا حبل الله څه شی دی دا د الله رسول چې دی دا څه شی دی. حضرت علي رضی الله تعالی عنہ مبارک ترمذی شریف کې روایت دی یو کس هغه قال راغی چې زه د خلکو په خوا باندې تېرېدم ډبه وه خلک ناست نو باطلې ګډې وډې خبرې مې د هغو نه واورېدې عادت چې فالتو خبرو کې چې دی نو خلک مشغوله شوي. حضرت علي ورته وفرمایل او قد فعلوا خامخا داسې خبرې هغو کړي هغه ویل او په خپله مې ترې واورېد. نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې خبردار ما د نبي علیه السلام نه اورېدلي دي انها ستكون فتن خامخا فتنې به چې دی نو راځي. نو چا تپوس وکړو چې د هغې نه به موږ څنګه بچ کېږو. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د قرآن کریم په ذریعه باندې او بیا یې وفرمایل فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم. د مخکنو خلکو حالات هم پکې دي د آینده راتلونکي زمانې حالات هم پکې دي او تاسو په خپلو کې چې کوم حالات راځي د هغې فیصلې په دې کې ذکر قانون دی ستاسو لپاره. او بیا یې وفرمایل هو حبل الله المتین الممدود من السماء الى الارض. دا د الله تعالی رسول دی چې د اسمان نه ښکته ځمکې ته راغونډه کړی. او بیا د دې قرآن کریم عجیبه عجیبه اوصاف ذکر کړي حدیث وګورئ. بهرحال زموږ مقصد د دې حبل الله سره چې د دې نه مراد قرآن کریم دی چې نبي علیه السلام وفرمایل په دې باندې منګولې لګولې نو تاسو به نه ګمراه کېږئ. او صحابه کرامو ته ویلي چې زه نه روان یم خو ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتي. همیشه که تاسو په دې دوو شیانو باندې منګولې ولګولې نو تاسو به نه ګمراه کېږئ. یو د الله کتاب یو زما سنت. نو بهرحال موږ یې چې دی نو داسې لاوارثه نه یو پرېښي. قرآن یې را لاس کې را کړی احادیث یې راته پرېښي. عقیده که جوړی په قرآن به جوړی که نه نو داسې په ګډ وډو به یې سري. عمل که جوړی د احادیثو د نبي صلی الله علیه وسلم په فضایلو او د هغې په رڼا کې به عمل جوړی. ولا تفرقوا او مه تسنت کېږئ تاسو. اوس څه مطلب مه تسنت کېږئ؟ ځینې خلک هغوی دا وایي چې تاسو اختلاف مه پیدا کوئ. که تپوس یې وکړي اختلاف څه ته ویلی کېږي نو هغه به تا ته دا وایي چېرې پلانکې ملا که دا خبره کړي نو کوي چې څه د هغه سره په دې کې اختلاف څه لګي. حالانکې د آیت دا مقصد نه دی چې تاسو اختلاف مه کوئ. آیت مقصد دا دی چې الله د بره نه رسۍ راځوړنده کړې ده او فرمایلي دي چې تاسو ټول دا رسۍ دا مضبوطه ونیسئ. اوس ځینې خلک دي هغوی دا رسۍ مضبوطه نیولې ده او ځینې خلک دي هغوی دا رسۍ پرېښي. نو اختلاف چا جوړ په خپل اختلاف هغه خلکو جوړ کړو چې چا دا رسۍ پرېښې ده. د اتفاق شی خو وډله قرآن کریم چې په هغې باندې د ټولو عقیدې راجمع وي. اوس یو چې دی نو څوک د پیر خبرې چې دی نو هغه رامخې ته کړي څوک د بل ملا خبرې رامخې ته کړي پلانکې هغه چې دی نو دا خبره وایي کوي وایي چې دا خبره ښه ده. اوس موږ د چا خبره چې دی نو هغې ته ښه وولو د چا هغې ته ناښه وولو. دا خو به د هغه اسلام چې هغه اصل شکل دی د دې بدعاتو او د دې نوي نوي ایجادونو سره وایي هغه اصل شکل یې څه زموږ نه ورک شي چې د صحابو په دور کې اسلام څنګه و او اوس چې دی نو کم یو دی چې هغې ته موږ صحیح اسلام وایو. نو دغه اصلي هغه دی چې هغه په دې قرآن او په سنت کې ذکر دی. د دې نه اخوا خلک به چې دی نو موږ په دې باندې تلو. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان سره دا ده. نو په دې تلو د چا اعمال او د چا خبرې که د دې سرې سره برابر وي نو صحیح ده قبلوي دی که نه نو موږ وایو کله ته په خپله باندې نیک سړی او دا د الله نور نیک وي خو دا خبره چې دا سره قرآن ته خلاف ده نو په دې کې چې کوم نه ته خطا شوی. واذکروا نعمت الله
او یاد کئی نعمت اللہ تعالی علیکم چه کله دې پتا زبانی اذ کنتم اعداء کله چې تاسو دشمنان فالف بین قلوبکم محبت واچو په دې زړونو تاسو کې فاصبحتم نشئ تاسو بنعمته ونعمت الله تعالی باندې اخوانا ورنا صحابه کرام خصوصا انصار چې مدینه منوره کې کوم اوسېدل هغه د مدینه انصار اوس او خزرج دا دوه غټې غټې ډلې داوود په خپل منځ کې دي نو په سلورو کلونو باندې جنګونه چې دي نو هغه روان او خصوصا تاریخ کې دي نو حرب بوغات یو پیل کېږي چې په معمولي خبره جنګ شروع شو 120 کاله چې نو هغه فتنه 120 کال او هغه څه چې تاریخ کې ډېر خلک دي نو برو بزرګاو خلک تاریخ کې دي نو په معمولي خبره باندې برو یا نبی صلی الله علیه وسلم چې کله راغی اول په مدینه منوره کې نبی اسلام چې کوم کار کړی و هغه دا یو انصاری یو مهاجر دای د خپل ورونو د خپل کې ورونه کړ یو مالدار دی بل غریب دی هغه دواړه په خپل کې د کمنو برابر کړل د دې لپاره چې کله مالدار مالي نو چې غریب دا د مټو خدمت دا هغه سره کوي او دا د یو عجیبه تاریخي ورورولي وه چې په دې سره هغونه هغه خپله ورورولي هېره شوه دومره چې دی نو هغو همدردي وکړه د دې مهاجرینو سره چې دغه مهاجرین د نبي علیه صلات وسلام په خدمت کې حاضر او وی فرمایل چې د الله پیغمبره دا خلک خو ډېر زیاته همدردي ونه کوي زمونږ ټولې نیکۍ چې دی نو دوی ویوړې نبی صلی الله علیه وسلم هغوی ته وفرمایل چې تاسو د دعاګانې کوئ او تاسو دعا هغه به د کمنیانو د دوی په نیکۍ باندې غالبېږي د دې وجې نه صحابه کرامو ته به چې چا ښېګړه کوله هغه به ته دعا کول او حدیث مبارک کې راځي من صنع الیه معروف فقال جزاک الله فقد ابلغ فی الثناء د چا سره چا ښېګړه وکړه او دې ته جزاک الله ویلو الله دې تاسو سره چې دی نو سره الله ښه بدله درکړي نو ده د هغه ډېره لوی صفت یې ولو حضرت عایشې رضي الله تعالی عنها خواته چې کله غریب راغی او هغې ته چې دی نو سوال یې وکړو او دعاګانې دې ورته وکړې نو اول به ورته هغې هغسې دعاګانې کول بیا به یې له وروسته چې دی نو صدقه ورکول تا دې تپوس وکړو چې دا ولې ویل دا ځکه چې دا ما ته دعاګانې وکړي نو هغې په ما باندې احسان راوړي نو که زه اوس صدقه ورکړمه او لا دعا مې ورته نه کړي نو دا د هغې د دعا چې دی نو صدق وله او زه داسې نه غواړم زه غواړم چې زما د طرف نه کومه صدقې چې هغه خالص وي د هغې په مقابل کې چې دی نو د هغه د طرف نه ښېګړه نه وي نو دې وجې نه دعا که چېرته یو غریب سره څوک ښېګړه وکړي او هغه ورته دعا وکړي نو دا د هغه د طرف نه د سره لویه ښېګړه نبي صلی الله علیه وسلم چې دا کومه ورورولي قایمه کړې وه دا د قرآن کریم په ذریعه باندې د هغو په زړونو کې د یو بل سره محبت پیدا شو ورنه د هغو دومره سخت د یو بل نه نفرت و چې الله تعالی فرمایي که د دنیا څومره مالونه دي تا لګولي وي پیغمبره تا دغه اتفاق او دغه محبت د هغو په زړونو کې نه شو اچولی لکه لسمه سپاره کې دغه آیات تاسو واړو صفحه نمبر 167 اور آیات نمبر 63 وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ او محبت واچو اللہ تعالی بین قلوبهم ومن دزون ددئی لو انفقت ما فی الأرض کچرتتا خرچ کری هغه څه چې په ځمکه کې دي جميعا ټول ما ألفت تا محبت نشو اچولی بین قلوبهم ومن دزون ددئی ولكن الله ألف بينهم لیکن اللہ تعالی محبت واچو ومن دزون ددئی دا کمال دې وینا حدیث مبارک کې راځي چې دوه مسلمانان کله یو بل سره خالص د الله د رضا لپاره ملاو شي د دې آیت بنا امام ابن کثیر څخه دا حدیث ذکر کړی والله تعالی داو ګناهونه چې نه ورځي لکه څنګه چې د ورچو بوټي نه چې کومه هغه پای راوځي یو کس بل کس ته چې دا خو ډېر آسان خبره چې په دونه آسان عمل باندې زموږ ګناهونه چې نه ورځي
هغه بل ورته وویلې طالب هغه ورته وویلې چې دا ډېر مشکل دی. لو انفقت ما فی الارض جميعا په مخ د ځمکه چې څه دي دا ټول خرڅ کړه. دوه کسان ته داسې نه شي یو ځای کولی. په معمولي خبرو باندې اوس چې کوم دی نو اختلافات دونه حد ته ورسېږي چې د یو بل مخ لیدلو ته چې دی نو خلک نه تیارېږي. نو د هغې چې کوم دی نو دونه حد ته تیارول چې هغه په محبت او په خلوص سره چې دی نو یو بل سره لاس ملاو. د دې وجې نه هغه وفرمایل چې دا ډېر مشکل دی. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. ذکر اللہ تعالیٰ فرمائی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ پس محبت واچو پمین دلو تاسو کی فَأَصْبَحْتُمْ نُشَيْ تاسو بِنِعْمَتِهِ فنعمت اللہ تعالیٰ باندې اخوانا نورنا. دا محبت بہت څنګه کولی کی. اوس کوم چې دی نو دا اختلافات دي. مخکې خو هغه اختلافات چې دی نو ډېر زیات دغه وي د کفر او د جاهلیت. اوس خو دوه طرفه مسلمانان یو بېل دا اختلاف څنګه به چې دی نو په هغو کې دا محبت اچولی کېږي. د دې وجې نه دا کار انتهایي مشکل نه په مال کېږي نه په تعویضونو کېږي او نه چې دی نو په جرګو کېږي. اصل کې انسان کې چې کوم دی نو دوه شیونه دي چې هغه حق طرف ته انسان نه پرېږدي. یو په هغې کې د منصب او د عهدې محبت د مشرۍ محبت دی او دویم چې دی نو د مال حرص او لالچ. څو پورې چې دا دواړه شیونه په زړونو کې پراته دي انتهایي مشکله ده چې د هغو په منځ کې چې دی نو دا محبت واپس راشي. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. چې دوه وږي شرمکان هغه د غړو د زو په یو کنډک باندې ورپرېښودی شي نو هغه دومره نقصان نه کوي چې څومره یو سړي کې د عهدې او د منصب او دغه لالچ پروت وي او یا به چې د مال لالچ وي څومره چې دا د دین تاواني کوي نو داسې دغه شرمک چې دی نو دا تاوان نه شي کولی. د دې نه امام مالک صاحب فرمایلي چې اوسني خلک به په هغه څه سره سمیږي چې په کوم سره چې کوم دی نو اولني سر شوي. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. او اول خلق په قرآن سره سم شي چې د هغو خوف آخرت په زړه کې راغی هر څه چې دی نو هغه تېر شو. محمود او آیات دی ټول په یو صف کې ولاړ. فألف بین قلوبکم محبت یې واچو په منځ زړونو ستاسو کې فأصبحتم نشئ تاسو بنعمته په نعمت د هغه سره اخوانا نورنا وکنتم او وی تاسو علی شفا حفرة په غاړه د یوه تندرانې من النار د اور فانقذکم منها پس بچ کړئ تاسو لره الله تعالی د هغې نه. جاهلیت و بت پرستي وه صرف مرګ او کندې ته ورځېدل الله یې ماتې بچ کړئ. کذلک دغرنګې یبین الله واضح بیانوي الله تعالی لکم تاسو ته آیاته آیتونه خپل لعلکم د دې لپاره چې تاسو تهتدون روان شئ په سمه لار باندې. ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر. دریم قانون دی چې اصول دریم اصل دی او دریم قانون دی چې جماعت جوړوي نو په هغې کې به کسان ټول چې دی نو متحرک وي او کار د صحیح امر بالمعروف او نهي عن المنکر. د دې د مخکې سره چې دی نو ربط او جوړ دا دی. الله تعالی فرمایي چې ستا خپل ځان برابر تقوا دې برابر کړه خپل ایمان دې برابر کړو اعمال دې برابر کړه قانون دې وپېژندو د قرآن کریم په هغې منګولې ولګول نو اوس راپاتېږه دا نعمت خپل ځانه پورې چې دی نو مه تړه نورو خلکو ته چې دی نو دعوت ورکړه. او دغرنګې علماء کرام د دې کار ربطا ذکر کوي د مخکې سره چې مخکې یهود الله تعالی ذکر کړه چې په هغو کې یوه ډله ده چې خالص د دوی لپاره هغوی تیار کړی شوي دي چې د مسلمانانو په منځ کې تاسو شکونه پیدا کړئ د هغو دین چې دی نو د هغو په ذهن کې کمزوری دی. الله تعالی فرمایي چې داسې ډلې په یهودو کې شته دی مخکې مې او وصل چې دی نو دي. الله تعالی فرمایي ولتکن منکم کوم چې دی نو نرشه که نه په تاسو کې دي
دسی ودلی چې هغه د مسلمانانو عقیدې او د هغې دفاع کوي، د قرآن دفاع کوي، د احادیثو دفاع کوي. او دا په هره زمانه کې الله تعالی داسې ځوانان پیدا کوي چې هغه د دین دفاع کوي. ولتکن منکم امة يدعون الى الخير ولتکن او خامخا او پکار د چې شي منکم تاسو نه امة یوه ډله يدعون چې دعوت ورکوي الى الخير خیر ته. خیر څه شی دی؟ هغه قرآن کریم دی. ويأمرون حکم کوي بالمعروف د نیک کار وینهون او منع کوي عن المنکر د ناروا کارونو نه. واولئک او دغه کسان هم المفلحون هم دی کامیاب دي. امر بالمعروف او نهي عن المنکر امام نصفي سے د دې آیات لاندې لیکلي چې دلته یې وفرمایل ولتکن منکم. په دې منکم باندې علما پوهېږي یا طالبان پرې پوهېږي چې دلته لامین تبعیضیه ده او تبعیضیه مطلب دا دی چې په تاسو کې د یو ځینې ستاسو نه دي. مطلب دا دی چې ټول ضروري نه دي، ځکه چې دعوت چې دی نو دا فرض کفایي عمل دی، فرض عین نه دی. نو مطلب یوه ډله خو دې خامخا یي بعض او د هغوی لپاره دا خبره لازمي ده. د دې نه لاندې دې لیکلي دي چې بعضې ځکه وویلې چې ټول خلق خو علما نه شي کېدلی، ځکه چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر چې کوي خو په خپله به پرې پوهېږي که نه، او دا بعضې خلک کېدی شي دا ټول نه شي کېدلی. او که چېرته د مین بیانې شي نو مطلب تاسو د ټول شئ، خو چې د کوم چا په علم کې کومې خبرې به د هغې دعوت وکړي. د دې د وجې نه اصل امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا د بادشاه چې دی نو کار دی، بیا د هغې وروسته د علماو کار دی. او د مسلمان ته چې کوم دی نو دا نصیحت دی او هغه هم کوي. وذکر إن نفعت الذکر ويأمرون بالمعروف. اوس امر بالمعروف، معروف څه ته ویل کېږي؟ هر نیک کار، او منکر هر ناروا کار ته ویل کېږي. دا دواړه خبرې دا داسې لازمي دي یو بل سره، لکه څنګه چې د مرغۍ لپاره دوه وزري، نو په یو باندې چې دی نو کار نه چلېږي. خیر او اصلاح په یو باندې نه کېږي، ځکه چې دا کېدی نه شي چې یو طرف ته د ګن ټول کړي او داسې د خاصه چې دی نو عطر مږي، د هغې نه چرته هم چې دی نو خوشبو نه روانېږي. اول کې هغه ګن وباسه، نو د هغې نه وروسته چې کوم دی نو بیا په هغې باندې عطر ولګوه. نو دغه ګن چې دی نو هغه کفر او شرک دی، د هغې سره سره چې دی نو معروف د سره راتلی نه شي. ویأمرون او حکم کوي دی بالمعروف د نیک کار وینهون او منع کوي عن المنکر د ناروا کارونو نه. واولئک او دغه کسان هم المفلحون هم دی کامیاب. ولا تکونوا کالذین تفرقوا. دې آیات کې الله بیا جوړونه ورکوي چې ګوره اختلاف مه کوئ. واجبه ربط علماو دلته ذکر کړی دی. قاضي شمس الدین صاحب په انوار التبیان کې دلته ذکر کړي دي چې مخکې الله وفرمایي چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوئ، او بیا وفرمایي چې اختلاف مه کوئ. وایي بیا دې کې دې خبرې طرف ته اشاره ده چې اختلاف به هله پیدا کېږي چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر پرېږدي. خلک اوس دا وایي که نه چې څوک امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي، ویله دا سړی ټول اختلاف پیدا کوي. نه، اختلاف هله پیدا کېږي چې دغه ناصر خلک پرېږدي او امر بالمعروف او نهي عن المنکر نه کېږي. نو څوک په یو طرف لاړ شي، څوک په بل طرف لاړ شي، د چا یوه عقیده جوړه شي، د چا بله عقیده جوړه شي. الله تعالی فرمایي اختلاف مه کوئ، دغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوئ چې د خلکو یوه عقیده برابره شي. ولا تکونوا او مکېږئ تاسو کالذین په شان د دغه کسانو تفرقوا چې هغوی تسنت شوي واختلفوا اختلاف یې کړی من بعد ما جاءهم البینات وروسته د هغې نه چې راغلې واضحه دلایل. واولئک او دغه کسان لهم د دوی لپاره عذاب عظیم، عذاب ډېر لوی. دا عذاب به کوي یوم تبیض، په هغه ورځ باندې چې سپین به شي وجوه څه مخونه، وتسود او تور به شي وجوه څه نور مخونه. ځینې مخونه به تور شي او ځینې مخونه به هغه چې دی نو سپین شي. اوس دا تور او سپین مخونه دا د چا دي؟ قرآن کریم کې د دې مخونو ډېر صفات راغلي دي، لکه تاسو د 19 سپاره راواړئ صفحه نمبر 191 او آیات نمبر 26 او 27. للذین احسنوا الحسنى وزیاده. للذین دپار دا کسانو احسنوا چې هغوی نیکي کړې ده الحسنى جنت دی، وزیادة او نور زیاتی هم
سدي اغذيتي سدي اغذ الله تعالى دمخ ديدار دي ولا يرهق او نبا فيجي وجوههم ومخون دبي باني قتل توروالي ولا ذلة او نذلة ومخون دبيو دتوروالي نبن پاكي دو پنش او ذلت بن پكني دا چلينو دا عزت منش ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين عزت المسلمان او رسول يا فرمائي آیت نمبر 27 کې والذین کسبوا السیئات او هغه کسان چې کړي دي ګناهونه جزاء سیئات سزا د ګناه بمثلها په مثل هغې وترهقهم او پټ کړي به یې مخونه د دی او پټ کړي به یې دی لره ذلة ذلت ما لهم من الله من عاصم نه به یې د دې دپاره د الله نه څوک بچ کوونکی کأنما اوشیت ته به یې کو پټ کړی شوي دي وجوههم مخونه د دی قطعا من الليل ویو ټوکړی د شپې سره مظلمه چې هغه تکه توره ده تکه توره د شپې چې کومه ټوکړه مطلب دا چې توروالی تک تور هغه د ده په مخ باندې چې دی نو لګولی شوی دی او دا انتهایي بدرنګ دی مخې چې دی نو تور شوی دی دغرنګې یو کمدېشتمه سپاره اخلي د مخ هغې کې هم الله تعالی دا صفات د مسلمان د دې دوو ډلو ذکر کړي سورة القیامه هذا سورة نمم چیزیں و قیامت او حالاتاً دا قیامت صفحہ نمبر 525 اللہ تعالیٰ فرمائی وجوه یومئذ ناظرہ الى ربها ناظرہ وجوه سمخنا یومئذ فدورت بانی ناظرة ترو تازبئی الى ربها رب خلطا ناظرة تسن کی بئی انت سورة نسل کی لکھنا چې د دې لپاره جنت دی او زیارتونه او زیاتوالی دی هغه زیاتوالی څه دی الى ربها ناظر الله مخ ته چې دی نو کتل ووجوه یومئذ باسره او څه مخونه په دغه ورځ باندې باسرة هغه به بدرنګوي تظن ان یفعل بها فاقره ګمان به کوي چې وبه کوی شي په دې باندې هغه کار چې هغه به املا ماتوونکی فاقر چې فقرات الظهر د ملا چې دا کوم بندونه دي دغه بندونه ماتولو ته چې دی نو فاقر ویل کېږي دغرنګې وروسته بیا سورت عبسه کې الله تعالی چې دی نو ذکر کوي زموږ استاد محترم شیخ غلام حبیب صاحب به فرمایي چې دې صورت کې به داسې نه وي چې سورت عبس یعنې وقف به پرې نه کړي اوس نورو صورتونو کې حافظانو ته پته ده چې هغوی کله ویلي سورت التکویر مکیه او سورت التکویر وقف پکې وکړي خو هغه به فرمایي دلته به دا نه وي چې سورت عبس ځکه چې دی د سا د سین سره چې سا سین د سا سره چې دی نو هغه مشابه دی او عبس خو فالتو ته ویل کېږي نعوذ بالله دې معنا غلطه جوړېږي اگر چې چا ذهن نه خو لکه وهم خو پیدا کېږي نو دې 532 صفحه او آیات نمبر دې 38 وجوه سمخنا یومئذ فدورت بانی مسفرة روخان بی اسفر یسفر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر روخان کدل سمخنا فدورت بانی روخان بی ضاحکة خندیدن کی بی مستبشرة زیر اخصن کی بی ووجوه او سمخنا یومئذ فدورت بانی علیها پاغی باندی غبرة گرد و غبار بی ترحقها پٹی باغی لرا قطرة ذلت تورواله قطرة تورواله اولئک دا کسان هم الکفرة الفجر دغه کافر او بدکار خلق دي فاجران لکه مخکې په تلاوت شي 538 صفحه سورۃ غاشیه پاریس من الله تعالی فرمایي وجوه یومئذ خاشعه عامله ناصبه سمخنا پد ورزبانی خاشعه کسبئی عاملت عمل کون کی بئی ناصبت سڑی کی دن کی بئی دنیا کے لیے عمل کرے ځان دې سړی کړي خو خلاف سنت کار دی نو هندوس کړي والله تعالی ناراض دا خبره وي روس بیا چې الله تعالی فرمایي آیت نمبر 8 کې ووجوه یومئذ ناعمه ثم خنا بدا ورځ باندې تر تازه بئی لسانها راضیه خپل کوشش کړه ولې د کوشش پر ناراضیت ناراضي بئی دنیا کې چې کوم کوشش کړه محنت کړه نور آخرت کې بچلینو هغه راځي حضرت الله تعالی فرمایي یوم تبیض اورز باندې چې سپین بشي مخونه او تسود او تور بشي وجوه مخونه و دا کوم څوک
چراغو مخونه بسپینی او کم سوک دی چراغو مخونه بسپولی امام ابن کثیر تک فرمائی یوم طاور ازبانی طبیعت دو چسپین بشی وجوهن سمخونه ویدین مراد مخونه دا اهل سنت والجماعت یعنی آغا خلق کی سنت دا نبی علیہ السلام هم منی او جماعت دا صحابه هم منی او قرآن نا عقیدہ چی دینو آغا اخلی دیو مخونه دا قیامت کی دینو ترو تازی او سپین بی او وتسويت وجوههم ثم كنا بسوري مراد دینه چې دینو هغه بدعت کوونکي خلک چې دا وایي مخونه به د بدعات د وجې نه تکتوري او بیا امام قرطبي سے فرمایي چې په دې کې دا ټولې ډلې راځي چې هغه بدعات په دین کې راوړي ټولې ډلې په دې کې راځي فاما الذين اسودت پس هر چا کسان دي چې توشي دي وجوههم مخونه داو راغی ته ویل شي اکفرتم آیاتو کفر کړو بعد ایمانکم پس د ایمان تاسو نه فذوقوا العذاب فتورته کې تاسو عذاب درا بما په سبب دا وته کوم تکورو چې تاسو کفر کولو واما الذين هل چا کسان دي چې اثبت وجوههم سپین شو مخونه داو ففي رحمت الله ندی دی پر رحمت الله تعالی کی هغه جنت ته هم فيها خالدون دی دی پای کې همیشه تلك آيات الله ترى آياتنا الله تعالى نتلوها لولو من عليك بتابعني بالحق دفار الأخطار قول الحق وما الله ونجل الله تعالى يريد سيادك ظلما ظلم العالمين ده مخلوقات دفارا مشکلات کله کله چې دین راځي د خلکو له مسلمانانو باندې مشکلات راځي او همیشه مسلمانانو راځي تاریخ حکمتونه بار بار موږ ذکر کړی مسلمان باندې ولې مشکلات زیات راځي خو ځینې خلک د دین دا معلوموي چې نعوذ بالله الله تعالی ظلم کوي الله تعالی فرمایي نه ته وایې چې الله ظلم کوي ظلم اراده نه کوم او الله یرید نه الله تعالی چې اراده کوي سره اراده کوم او خپل الله تعالی فرمایلی دي نبی صلی الله علیه وسلم حدیث قدسی کې ذکر کړی دي الله تعالی فرمایي یا عبادی اے زما بندگانو قد حرمت الظلم على نفسي ما فخر ځان باندې ظلم حرام کړی او جعلته بينكم محرما فتاسو من حرام کړی فلا تظالموا ظلم مکوئ وما الله يريد او الله تعالی چې اراده کوي ظلم للعالمین لپاره المخلوقات ولله خاص الله تعالی لپاره ما هو چې د سماوات ګور عقیده توحید بار بار ذکر کړی دی لپاره چې پته ولګي چې دا حصہ د جهاد روانه ده او بل جهاد د دې بنیادی عقیده لپاره کی اصلي ځان سره مشرک وایي کړی او هم مرګره او جهاد کې لازم نه جهاد والله ولله خاص الله تعالی لپاره ما هو چې سماوات چې پاسمانه کې او ما هو چې الارض چې پاسمانه کې وإلى الله خاص الله تعالی ترجعوا وافد بکلیشی الامور طول کارنا یا ایوها الذین آمنوا ایمان ولو اتقوا الله ویری تبدل لکلنا حق تقاته کفرت ریدل ترا ولا تموتن او مبرتات الا مگر وانتم بدتی حال کی جتاو مسلمون غاڑا کی خودر کی ہوئی مسلمان واتسموا او مبری ورگوی تاسو بحبل اللہ برسی اللہ تعالی شکر آنی کریم دے جميعا طول ولا تفرقوا او متسنتيږي د دې رسینا د قرآن واذكروا آیات کې نعمت الله تعالی علیکم چې کړه دې په تاسو باندې کوم کله چې وایي تاسو اعداء دشمنان فالف بین قلوبکم پس محبت او د کومې د زړونو تاسو کې فاصبحتم نشوي تاسو بنعمتي بنعمت الله تعالی سره اخوان نورنا وكنتم اول تاسو على شفا حفرة فغار وكان من النار دور فانقذكم فبجي كرتاس منها داغينا كذلك لغانجي يبين الله واجه بيان الله تعالى لكم تاسو آياتي آياتنا أقبل لعلكم بليل قالت تاسو تنفذوا روان شيكة ملا ولتكن منكم أو فكاردا أو شدي منكم تاسنا أمة ولا يدعون دعوة كيد الخير خيرتا ويأمرون حكم كيد المعروف فنهكار وينهون من كيان المنكر نارواكارنا وإلائك ولاكسان هم المفلحون دي كامياب دي ولا تكونوا مكي لتعبدك الذين فشان لا فشان تفرقوا آغي فاسنسوا واختلفوا واختلافوكم من بعد ما فظهرنا جاءهم البينات شرع الله واضح دلائل وأولئك ولاكسان لهم دليل وقال عذاب عظيم لي يوم باورد باني تبيضوا
تثبت بشي وجوه مخنا وتسود وطول بشي وجوه مخنا. فأما الذين اسودت فتاتي عالكسان دي اسودت تورشي وجوه مخنا داو أكفرتم نوجور شريتا آية كفر بيتا بعد إيمانكم فسي إيمان نتاكنا فذوقوا العذاب فسوف تتاتوا عذاب بما كنتم تكفرون فتوقعوا تتاتوا كفر كو. وأما الذين وهرجعوا كسان دي يسودت وجوههم مخنا داو ففي رحمة الله نزيد فرحمة الله تعالى هم زيد في أطاعه خالدون همیشا. تلك دغ آيات الله آياتنا الله تعالى نتلو عليهم عليك بتابعنا بالحق دفعل خير قول الحق. وما الله جل تعالى يريد زيادة ظلم نذر من العالمين دفعل المخلوقات. ولله وخاص الله تعالى فردين وهو في السماوات فاسمانه كري وما هو في الأرض فالمسجد. وإلى الله وخاص الله تعالى تركتا ترجع الأمور وفضت ليش توقعنا وإلى خدارة عند جمعة إن شاء الله درسنا أو جمعة رسيت إن شاء الله ختم لدي ما شمال نوعي خطوة تجدين خصوصي درخواست خصوصا خام خارج شركات بغت خام خاكو أو جن دوادارة روحلانين مليك السلام عليكم الذي بسلامه أو تليفون كلا في درس في قطعنا دا ترغيب بورصة أو مرسلة على الأجزاء أو عمدان تجربات مستحق ذلك أو قل ذلك متعايتي بإخلاصي كل ذلك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إلا صغيرة كبيرة جنوه جنوه معه يلا القرآن الكريم يترسم بتعلق بالقرار والفهم يلا بدينا عمل قول التوفيقات ثم تسمى القرشي يلا بدينا توجه ورهم تورسل يلا ثم تسمى بماران يلا وطول الشقائق من عاجلة يلا تجيبين في يلا وخير وعقيدتي تلقون تراو ثم تسمى يلا برزقار الله على الوزار من واقع كان أولاد مشاهدين كمان صالحة أولاد الأولاد أتجد تستجعي حاجتنا لأنه نقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله